نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية ننني مسألة أغا جزيري بحث گرزو أغا تقليد ده او باعث په دې مسله باندې اغا تپوس ته یو ملګری دی ملګری تپوس کړو د تقلید د مسلې باره کې چې آیا ائمه اربعه رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین تقلید جایز دی او کنه جایز دی؟ نو تقلید د ائمه اربعه رحمه الله دا جایز دی. په دې باندې به ان شاء الله الرحمن موږ دلایل وایو د قران کریم نه هم د احادیث نه هم د اجماع نه هم او د قیاس نه هم ان شاء الله العزیز. نو اول تقلید دا څه شي ته ویل کېږي چې تقلید موږ وپېژنو چې او تقلید معنی څه شی ده. نو تقلید تعریف چې کړی دی کشاف اصطلاحات الفنون کې شوی دی او فکشاف اصطلاحات الفنون کې کله چې تاسو راواړوئ حرف التاء نو فحرف التاء کې د تقلید معنی کوي چې التقلید اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقية من غير نظر الى الدليل. تقلید په اصطلاح کې ویل کېږي د یو انسان اتباع لره چې د غیر اتباع وکي په هغه څه کې چې غیر هغه ویلي یا کړي په دې نیت او په دې عقیده باندې چې دا غیر په دې خپل قول یا فعل کې هغه په حق باندې دی او دا مقلد نظر ونه کې په دلیل داغه کې یعنی هغه دلیل مطالبه ترنه ونه کې. نو گویا کې داسې شوه کأن هذا المتبع جعل قول الغير او فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل. گویا کې دې متبع وګرځاو قول د غیر او فعل د غیر هغه هار په خپل غاړه کې بغیر د مطالبه د دلیل نه. ځکه چې د تقلید لغوي معنی یا په لغت کې په معنی د هار سره راځي او یا په لغت کې په معنی د پړی سره راځي. کله چې په حق د حیواناتو کې استعمال شي لکه د قربانۍ د ساورو په باره کې چې کله راځي نو دغلته چې کله قلاده مستعمل شي نو دغه قلاده نه بیا مراد هغه پړی دی او کله چې د قلاده په حق د انسانانو کې استعمال شي نو د دې قلاده نه بیا مراد هغه هار دی. لکه د بخاری شریف روایتو کې حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها چې فرمای ما د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها نه هار او قلاده چې کوم دی سوالیه تور راغسته وانه ته قلاده لفظ راغلی دی. نو فتح لګي چې د انسانانو په حق کې چې مستعمل شي لفظ د قلاده نو په اعتبار د لغت سره مراد د هغې نه هغه هار وي. چې کله د زناورو په حق کې استعمال شي نو مراد د هغې نه بیا چې کومه دی پړی دی. نو دلته دا د تقلید هغه اصطلاحي معنی شوله چې د چا خبره منل بغیر د مطالبې د دلیل نه. نو د دې نه دا خبره واضحه شوه چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق نشته دی. د کشاف اصطلاحات الفنون چې تعریف کوي د تقلید دی وایي التقلید اتباع الانسان. تقلید ویل کېږي اتباع د انسان ته. نو ګوره اتباع او تقلید دا یو شی شو او بیا لاندې لیکلي کأن هذا المتبع جعل قول الغير او فعله قلادة في عنقه. گویا کې دې متبع وګرځاو قول د غیر او فعل د غیر قلاده په خپل عنق کې. نو دلته ته متبع ویل الانکه دا خو دا تعریف چې کوم په مقلد سره پکارو کنه دا د مقلد او د متبع د تقلید او د اتباع په مابین کې هغه زمون په نسبت باندې فرق نشته دی. قرآنی آیتونه هم چې کوم دی په دغه باندې دال دي چې د تقلید او د اتباع په مابین کې هیڅ فرق نشته دی. لکه د فرعونیانو باره کې راځي چې دیو تابعداري وکړه وتبع امر فرعون دیو تابعداري وکړه د امر د فرعون. د فرعون سره کوم ځای دلیل یا مطالبه د دلیل خو خلکو نه وکړي نه هغه سره دلیل او نه مطالبه د خلکو د دلیل کړي و. لہذا داغه د اتباع په دې باندې کوم د اطلاق ته تقلید هم کېدای شي
نو د تقلید او د اتباع په خپل منځ باندې اطلاق په یو بل باندې کېدی شي. د دې وجه نه باطل شو قول دا خلکو چې دی وایي تقلید ویل کېږي د چا خبرې ته، د چا خبره منل بغیر د دلیل نه، او اتباع ویل کېږي د چا خبره منل سره د دلیل نه. او دا چلو ته ابن قیم ښودلی دی. خو ابن قیم چې دا خبره د چا په حوالې سره نقل کړي چې فرق یې کړی په مابین د تقلید او اتباع کې، نو دغه کس ضعیف دی. د هغه باره کې علماو لیکلي چې دا قوي النظر نه دی. لہذا ثابته شوه دا چې د تقلید او اتباع په مابین کې کم فرق نشته. دارنګې مشرکانو باره کې دا راځي چې دلته دې ته چې به کله ویلی شو چې تاسو تابعداري وکړئ د هغه څه چې الله نازل کړي، دوی به وي قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، موږ تابعداري کوو. دغلته تابعداري د مور پلار کړي، د مور پلار څخه نه دلیل او نه مطالبه د دلیل ته دی کړی ده. لہذا د تقلید او د اتباع په خپل مابین کې په یو بل باندې هغه اطلاق کیږي او بل څه خبره پکې نشته. او که چېرته کې ومنو چې دې منځ کې فرق دی، نو بیا به دا غیر مقلدین ته ډېر ګرانه پرېوځي، ځکه قرآن حدیث کې بیا چېرته هم رد د تقلید نشي پیدا کولی. رد چې راغلی د هغه بیا راغلی په اتباع د دغه مشرکانو کافرانو خپلو اباو اجدادو لره، بیا خو په تقلید باندې رد نشي پیدا کولی. لہذا نچوړه خلاصه دا شوه چې تقلید په لغت کې ویل کېږي پړي ته او یا قلادې ته، دا هار ته. نو کله چې په حق د انسانانو کې مستعمل شي نو مراد به ترې هار وي، او چې کله مستعمل شي په حق د زناورو کې مراد به ترې بړی. او په اصطلاح کې ویل کېږي قبول د قول د غیر بغیر د مطالبې د دلیل د هغه نه. په دې ګمان او په دې عقیدې سره چې دا غیر په خپل قول فعل کې هغه چې کوم دی حق ته رسېدلی دی. دا تعریف د تقلید وکړو کشاف اصطلاحات الفنون. دغه رنګې نامی چې دا مشهوره شرح ده د حسامی، هغه هم د تقلید تعریف کړی دی. هغه وایي چې التقلید نامی کړی دی په صفحه نامی صفحه نمبر 190 پدې کې لیکي التقلید هو اتباع الانسان غیره فيما يقول او يفعل معتقدا لحقيته بغیر النظر في الدلیل. تقلید ویل کېږي اتباع د غیر لره، د غیر د قول او د فعل لره، چې ته دا عقیده وساتې چې دا غیر په خپل قول فعل کې په حق باندې دی بغیر د مطالبې نه د دلیل نه، او د دلیل مطالبه دغه نه ونه کړی شي. دا د تقلید لغوي او اصطلاحي معنا و مختصرا چې ذکر کړل شوله. اوس تقلید په کومو مسایلو کې جایز دی؟ نو مسائل چې کوم دی په غټ تقسیم سره یو منسوسه دي یو غیر منسوسه دي. مسائل منسوسه بیا په دوه قسمه دي، متعارضه او غیر متعارضه. دا مسائل غیر متعارضه بیا په دوه قسمه سره دي، چې مسائل غیر متعارضه محتمل د احتمالات شتاو، او دویم قسم مسائل غیر متعارضه چې محتمل د احتمالات شتاو نه. هر چی مسله منسوسی ده چې دا متعارضه دي کې لابد من التقلید، ځکه تقلید پکار دی چې دا تعارض درته دفع کی. او چې مسائل منسوسی وي او غیر متعارضه نو که بیا محتمل د احتمالاتو شتا وي، ډېر احتمالات پکې، نو بیا دلته هم چې کم دی د یو احتمال راجح کېدو دپاره تقلید ضروری دی. په قرآن کریم کې چې کم دی لفظ د قروء راغلی دی، د قروء نه چې کم دی طهر مراد ده که حیض، نو دلته د یو مذهب تقلید پکار دی چې دغه احتمالاتو ته ترجیح میلو شي یو ته. او هر چې مسله منسوسی غیر متعارضه او غیر محتمل للتاویلات دي، نو دغلته چې کومه ده بیا تقلید ته ضرورت نشته. چې مسله منسوسی شوله، غیر متعارضه شوله، او محتمل د احتمالات شتاو هم نه وي، دغلته چې کومه ده بیا تقلید گنجایش نشته دی. نو تقلید په مسله منسوسی متعارضه کې یا په مسله منسوسی غیر متعارضه خو چې محتمل د احتمالات شتاوي، په دې دوه ځای کې تقلید دی، او یا په مسله غیر منسوسی کې. نو په دې درې ځایونو کې تقلید شو. په مسله غیر منسوسی کې تقلید شو، په مسله منسوسی متعارضه کې تقلید شو، په مسله منسوسی غیر متعارضه خو محتمل د احتمالات شتا په دې کې تقلید شو. هر چې مسله منسوسی غیر متعارضه غیر
محتمل احتمالات شتا په دې کې تقلید نشته دی لکه 15 وخت مونږ کول نو په دې کې اوس هیڅ تقلید ته چې کم دی گنجائش نشته دی نو دا یاد ساتل پکار دي چې په هر ځای کې تقلید او په هر مسله کې تقلید دغه گنجائش نه وي هغه لپاره خپل ځایونه دي په هغه کې چې کم دی تقلید کیږي دیو خبرت په مسلمانانو په دغه ځای کې کوي وګوره دیو په منسوسی مسله کې تقلید کړی دی نو که مثال په تور مسله منسوسی شي لکه د رفع الیدین مسله هغه متعارضه ده دواړه قسم روایت موجود دي هم د رفع الیدین هم د ترک رفع الیدین دغه رفع د تعرض د لپاره لابد من التقلید دا مختصر وضاحت شو په دې مسله باندې چې مسله د تقلید دا جایز ده که ناجایز ده او د تقلید معنا او دغه رنګ په کوم ځای کې تقلید کولای کیږي اوس مونږه په دې خپل مدعا باندې د قران کریم د آیتونو نه څه بعضې آیتونه په استدلال کې پیش کوو اگر چې زموږ سره په استدلال کې آیتونه په مسله د تقلید باندې هغه ډېر زیات دي خو زه پوره هغه انحصار د دلایلو مې مقصد نه دی بلکې یو څو دلایل ترې نه پیش کوم په طور د مثال چې دا مسلمانانو وروڼو چې چا ته شک او شبهه ده په دې کې هغې پې تسلي وشي نو اول نمبر آیت کریمات چې موږ پیش کوو هغه د سورة النساء آیت نمبر 1 دی آیت کریمه دا ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے مومنانو تابعداري وکړئ د الله او تابعداري وکړئ د الله د رسول و اولی الامر منکم او تابعداري وکړئ د اولی الامر نو دوی خو وایي چې صرف به د الله مني او د رسول به مني خو بل څه شی منل نشته دلته دې آیت نه واضحه شوه چې د الله به مني الله د رسول به مني او د اولی الامر به مني نو دلته د دریو خبرو تابعداري په موږ باندې کوم دی امر راغی او په دې آیت کریمه باندې امام رازی لیکلی چې په دې کې څلور دلایل د شرع ثابتېږي د اطیع الله نه کتاب الله ثابت شو د اطیع الرسول نه چې کوم دی سنت رسول ثابت شو احادیث او د اولی الامر نه چې کوم دی اجماع ثابت شوله او فإن تنازعتم في شيء فرده الى الله والرسول د دین چې کوم دی هغه قیاس ثابتېږي لہذا صراحتاً پکې دا درې ذکر شو چې یو اطیع الله بل اطیع الرسول بل اولی الامر منکم دوی خو صرف اطیع الله او اطیع الرسول وایي دا آیت کریمه نیم مني او نیم چې کومه دی هغه بیا نه مني اولی الامر نه څوک مراد دي چې الله تبارک وتعالی په دې باندې موږ تاسو ته امر وکړو چې د اولی الامر خبره ومنئ نو د اولی الامر نه مراد دو قسم روایت په دې کې راغلي په تفسیر کې یو تفسیر دا دی چې د اولی الامر نه مراد هغه علما او فقها دي دویم تفسیر په اولی الامر کې دا دی چې د دې نه مراد هغه د جهاد او د سرایو هغه امیران او مشران ترې مراد دي د دې آیت کریمه نه که دواړه مراد شي نو په دې کې څه قباحت نشته یو ته په بل باندې چې کومه دی کومه څه دغه ورکول بیا نه دي پکار ځکه چې که د سرایو عمرا شي نو د سرایو عمرا هم دیو ته چې کومه دی علم به وي په دغه خپل امیریت کې او دغه د جنگ په دې امورو کې که دیو ته علم نه بیا څوک مشر کولی نشي لہذا په هغو کې هم علم ضروري دی او علماو کې خو هم هسې هم علمي نو لہذا که د دې د اولی الامر نه علما مرادوي او که تینا عمرا مرادوي هېڅ خبره پکې نشته دی دواړو کې علم پروت دی د علماو منل پکار دی لنډه خبره هم دا ده نو دې دواړو روایتو کې چې کومه دی څه تعرض په دې دواړو تفاسیرو کې پیدا نه شو په دې وجه ترې نه ووتو ځکه علماو کې هم د علم د وجې نه تابعداري شوله او دغه رنګې چې کوم دی په عمراو کې هغه هم د علم د وجې نه چې دوی په علم په دغه جنګي طریقو او تدبیرونو باندې نو ګوره تطبیق په دې طریقه شو چې دواړه دې مراد شي په دې کې کوم تعرض نشته دی او کنه قول په ترجیح سره سو قایمي لکه خصوصا مونږ چې قایمو ترجیح بیا دا ده چې د اولی الامر ترجمه په فقها او په علماو سره رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی ده چې د اولی الامر نه مراد هغه فقها او علما دي دغه رنګې نور ډېر صحابه کرام او تابعینو د اولی الامر نه مراد هغه علما او فقها اخیستی دی او هر چې د اولی الامر نه هغه مراد او سرایو دي نو هغه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تفسیر دی نو د حضرت ابو هريره رضی الله عنه تفسیر عبدالله بن عباس رضی الله عنه د تفسیر په مقابله کې به کم مثابت او مرتبه ولري دغه هر سړی بیا د ځان سره د هغې فیصله وکړي موږ پکې خپله بیا څه نشو ویلی راځو دې خبرې ته چې د اولی الامر نه مراد هغه علما دي یعنې د علماو خبره ومنئ د الله خبره ومنئ
د رسول خبره ومنئ او د علماو هغه علما کرام چې هغه اولي الامر دي فقها مجتهدین دي دغه خبره ومنئ. تفسیر در منصور په دې آیت کریمه باندې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دي عن ابن عباس في قوله واولي الامر منكم يعني اهل الفقه والدين. ابن عباس رضی الله فرمای چې د اولي الامر نه مراد څه شی هغه خاوندان د فقه او خاوندان د دین. واهل طاعه الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله سبحانه وتعالى على العباد. هذا مراد هغه خلق ته اطاعت الله تعالی کوي او خلق ته چې کوم د دین د دی خي او دیو ته امر کوي په معروف سره او منع کوي د منکر نه فأوجب الله سبحانه واجب کو الله تبارک وتعالى طاعتهم على العباد. لدي علماء کرام او فقهاء کرام او تابعداري په دې خلق باندې. دا شو د عبد الله بن عباس رضی الله عنه تفسیر په دې خبره چې د اول الامر نه مراد هغه علما دي. تفسیر در منصور په دې آیت کریمه باندې د سورۃ النساء یو کم شپږم ذکر کړي. دغه رنګي تفسیر در منصور په دې مذکور آیت باندې قول راوړی د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ. جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمای په دې قول د الله تعالی کې چې اول الامر منکم قال اولو الفقه واولي الخير. د دې مراد فقها او خاوندان د خیر دي. دا دو صحابه کرام شو. دریم تفسیر در منصور په دغه آیت باندې قول راوړی د حضرت مجاهد تابعین دا یو مشهور مفسر دی په تابعینو کې. دی وی په الامر مراد قال هم الفقهاء والعلماء. د دې مراد چې کوم دی فقها او علما دي. دغه رنګي تفسیر طبری په دې مذکور آیت باندې د عن ابن ابي نجيح دغه روایت کې د فرمایي چې الامر مراد هغه څه شي اول الفقه في الدين والعقل خواندان د فقه په دین کې او د عقل دي نه. په دغه مذکوره تفسیر طبری په دغه آیت باندې د عطا بن صاحب ذکر کوي نقل کوي چې په دې کې د فرمایي د الامر مراد قال اول العلم والفقه. دغه مراد خواندان د علم او خواندان د فقه دي. تفسیر طبری دویم د عطا ابن ابي رباح نقل کوي په دې آیت کریمه مذکوره چې قال الفقهاء والعلماء. دغه مراد فقهاء او علما دي. تفسیر ابن ابي حاتم د حسن بصري رحمت الله نقل کوي په دې قول د الله تعالی کې چې مراد الامرنا اولي العلم والفقه والعقل والرأي. دغه مراد خواندان د علم دي او فقها دي خواندان د عقل او خواندان د رأي دي. دغه رنګي بل تفسیر طبری په دې مذکور آیت باندې دا بالعلن ذکر کوي چې د الامر نه مراد قاله اهل العلم. مراد د دینه هغه خواندان د علم دي. لہذا نور تفاسیر هم چې هغه مونږ وګورو نو دا تنه ثابتېږي چې دا اول الامر نه مراد هغه فقها او علما دي. یو تفسیر په کې سیب هغه د ابو هريره رضی الله عنه راغلی دی چې دینه مراد عمره د سرایو دي. خدای مونږ یا تطبیق کو په طریقې د تطبیق سره چې په دوانو کې علم دی. لہذا دغه علم په لحاظ د دیوغه تابعداري پکار ده. آیا مو چې کومه ترجیح قائم کړه په دې خبره چې په دې طرف باندې چې د اول الامر نه مراد فقها دي نو دا صحابه کرامو کې رئیس المفسرین ترجمان القرآن نه ذکر کړه عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې د دې مراد هغه علما او فقها دي. او په تابعینو کې مو د حضرت مجاهد رحمت الله علیه او د حسن بصری رحمت الله علیه نور فقهاونه او مفسرون ذکر کړه چې دې مراد د اول الامر نه فقها او علما دي. لهدا ثابت شو دا خبره چې د اول الامر نه مراد علما او فقها دي. یعنی د فقها او د مجتهدین خبره منل پکار دي. د الله او د رسول خبره منل پکار دي. دا د دې آیت کریمه ثابت شولا.